الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق درود شریف ہوئے صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران مانمخ کے زما د دو محترم و تقریر تاسو واورید د وخت د تقاضا مناسب عزیزان ما بیگا جہانگیرپورہ کے تقریر کړو او بیا مې دا خیالو چې آخر شپو کې بچرته یو شپه بیا کوم خدانن زما تقریر کول داسې دي لکه د پښتو یو شعر دی وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې دنه سړیو چې په لاره بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات او شاد کور مالک ورته وی ک بیا دې دلته اخ ټوخ وکنه وجنو دی نو غریب به بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وې د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې ده زما عزیزانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کول نه شم اقرأ باسم ربك الذي خلق دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پوره شو د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته
پس باور کوله. دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي، یو جنسی بلوغ دی او یو دماغی بلوغ. جنسی بلوغ 15-14 کاله پس وشي او د عقل بلوغ 40 کاله پس کی. ما په خبره پوه شئ؟ پیغمبري په 40 کاله پس ولې الله ورکولا؟ ځکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي. اوس خو هر شی نابالغ دی، انسانان څکه هر شی نابالغ. عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کې کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی 40 کاله. جبريل راغه. اوس جبريل څوک دی؟ غار حرا څه ته وایي؟ وحی څه ته وایي؟ اوس پتاسو کې 99% خلق داسې ناستی چې په 16-15 ډو پوئږي. سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا. غار حرا څه ته وایي؟ غار ثور څه ته وایي؟ وحی څه ته وایي؟ جبريل څوک دی؟ بوراق څه ته وایي؟ په دې دکانونو کې وګورئ، یو د اس په تصویر دی، خز شکل ورته د خزي جوړ کړي، لاندې ورته لیکلي بوراق النبی. بوراق النبی داغه بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چا دی؟ تاسو خیال نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي. پیغمبر 40 کاله عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل را د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ. پیغمبر ته وی اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقارن، ز دانشم لسته، ز پڑھاو نه. بیا ورته جبريل وی اقرا داول ولا او ما نه بقارن. بیا ورته جبريل وی اقرا بسم ربک الذی خلق وما نه بقارن. جبريل را پاسه او پیغمبر غاړه ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې د الله نه وروړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوي پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. داړم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شو. داړم بنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزانو خود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راش. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغ. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي
سړلې را باندې رااله ای بیبي ز چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراویږم ستا د هر ادانا داسې معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي، الله ستا د هلاکت اراده نه کړي. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې داغه ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي. خزه دې ته وایي، بیبي دې ته وایي، وزیر اعظم د کور دې ته وایي. په حالت د اسلام کې نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه. خزه داسې پکار، کور داسې پکار. بار راووتو، ابو بکر صدیق په مخه ورغی، و صدیقا نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا. ابو بکر پټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته وی ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو اولنه سره. عزیزانو شروع شو، خلق ته پته ولګیدا چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای یو خدای دعوت خلق ته ورکي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی. دا څه وایي؟ خلق خلاف شو. په دارالندوه کې میټینګ وشو، ابو جهل سردارو او عمر فاروق کم پکیو ویواورو منبرانو. تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای. دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ور کوي. ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و. عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټم بل راو. تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لار کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو یې پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خوړلې ده چې دا تور به ال پتی کی کیا چوم چې دا غ سر په کی ټومبل راوړم. اصحاب ورته وی چې عمر ته دا غ شمع مړ
کول تراله زما دی په خدای قسمی چې دا غشم رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قران لولي او دا آیات وای تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه ټکولال خور والا دروازه لری کړه ورته وی دا تاسو لستو ورور ما خو څه دی رانی ولې دا ولته لته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ادھرے دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خورې ورته له عمر نور مموا و بس تړې وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا ویوایا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق شو نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تداتي راشه زمونږ د خور خويندو مېندو حال نن مسلمانه شوی او ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منس کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق اے عمر ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کمی اسکړې عمر دا سی ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو خورې د گریوان نه ونیوه ورته له خورې ستاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې دا سه کلام وی لکه قران چې دا سه مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چا خوري ستاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قران دی زماراتلو نه مخ کې وی لګي بیا وایا خور ورته وی تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وی ستاده په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قران تا ته خودله خور اورور په دې جګړه دي
رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے الله دې اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو یا الله یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینې ته بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام وروړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقه کوشش میں کړې دې یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزان عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین ته پتو لګی دا چې عمر بجای د پیغمبر د سر په کوله خو مسلمان عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودره د اعلان یو تور ور سره دا چې واور یاد مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمره کوشش می چې د کفر د ترقه د پاره کړو ان یو پلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کې سټه به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي خزانه ماشومه پغې کې نیولې د امیر المؤمنین تعالی ورته څوي وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشه حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیس ته ټاکای ګنډي کمیس کې خو په منډه راغی بیبي وای څه تکلیف
الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق ورته بیبي خبره ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان نه وی فرق پکې نشتا وینا وی چې فرق پکې نشتا زماده په غیږ کې ماشوم چې د داستا امانت ته ستازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا دی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دینه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي الله عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولی پریشان غوندې عمر فاروق ورته وای بچیا روټۍ خوړه په ماړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستانه نخیری روټۍ د زما په کور کې زوی ته وای روټۍ خوړه او روانه کو لاس نیونی و بار روس ورته وی چې تا پلانې خزه سره زنا کړی دا هغه وی چاو پلاره کړی مې دا ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړی ویلی یو مې زنا کړی دا هغه جرم مې کړی دی دویم جرم د دروغ ولی وکم دروغ ولی وې رامخ کې مسجد نبوی ته راوست دا مې دې پوروي چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه دی جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای دی په دې کې به هر فیصله کی جمعات ته راوستو او جلاد روغختو ورته چې جلاد زما دې زوی زنا کړي دا او د اقبال جرم کو قران ویلی دی الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وادي نه کړي او سړی او خزه زناو کې نو سل دوره وای نو زما د زوی غیر شادي شوده دی ما په د قران د حکم مطابق د سل درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به او سب به وਹੀ وبکی څوک سب به وਹੀ دوره وهل شروع شو د مدینه منوره لوی لوی سرداران را له عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډیر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم ووري زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکل ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته په سر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم به سزا بوکتاوي اتیا درې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی आवाज کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګیو براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نوینه جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده
اے بچیا دا الله د حکم په مخ کې د استاغوند لکونه زامن قربان شي. اتیا درې ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوې نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي سلمہ دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش پدې می گوا کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو صرفاو نکړه. زوی ته ودرې دوی ورته بچیا کمړ شوي نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره. نو دا د درو ټول تغمی او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مم په باندې قربان کړ. ایمان دیته وای ایمان پامارت کې دیته وای نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې چاته تکلیف هو جواب به زور بار وته د خار نه بار وته یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وته سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي. عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي اسړی ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې څه لکه خو زلار وا. عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولی کې دیشي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفقولې شما اوس سړی ته دا سپته ده چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دننه خزه دا هغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزشته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واشتا او نه مې د داینې واشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې خزې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې اسې نه چې چرته مړل شي. الله حضرت عمر وستا خزی ته د خدمتګاری ضرورت ته ویلا وې یو منټ په یو منډه کور ترا او خپل خزه را پاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوا په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړې دي د داسې لوی خدمت موقع درته پلاس دروسته دا چې شاید چې پجون کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. دیو غریب خزه دا بچی پیدا کیږي کدی وخت کې څه ضروری د خزو سيزونه میزونه یم ځان سره راوال. حضرت عمر بی قجوری او ستوان راواغستا او عمر مخ کې او خزه ورپسې او پدې مېرو کې منډي وای. عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دنه نکولنو لاس نه ونیوا ورته وی او بیبي ستاد د خدای په ذات قسم وی چې د دې غریب د خزې داسې خدمت وکړه چې د خپل خور او یاد مور وی.
بی بی دنه لاړه. عمرم بار پزمکه هغه مسافر سره کېناست. ډېر سات تیر چې وخت تیر شو نو بی بی دنه د عمر فاروق आवाज چې یا امیر المؤمنین مبارک شوراره دې پیدا شو، مبارک شه وراره دې پیدا شو. بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر یک دیدو چې دا امیر المؤمنین دی. خزم دنه په لړزان شو چې بار امیر المؤمنین ما تر غلې او دا د امیر المؤمنین خزه زما دومره خدمت وکړو. خزه او خاوند باندې لړزاو لګید. د خزه ایمان تا وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وای، نن به د مزدور بچی ته د خان خزه د غوراره وای. عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دے نو عمر ورتوئی چی بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا. وہ مسافرہ کزد غریب و خدمتگار نوے، زد غریب و همدرد او پنی مشپه می خزد غریب و خدمت لنوی راوسته. نو نن بزمانا ما د محمد رسول الله د غلامانو پلشت کی لیکل دانن چې عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چلو کړه خدای زکایم چې ځان خاورې غنم. تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغه دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې. عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده، مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه. امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناسته او امیر المؤمنین ولاړ دی. وی حضرت عباس پتا داوا کړی دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده، جواب وکا کني قیدوم دی. امیر المؤمنین ورته وای چې دا پرناله ما زکه غرزولې ده چې د پرنالې کې او بچراتلې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو زکه ماوي چې دا پرناله او غرزوا. حضرت عباس ته وای چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوینو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپل وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګیدلې وا نو سزا ادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په وګو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوند د شپې ګرځي.
نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږی ورته ونی چې غوږی ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې وې څومره موده وشوه یو کالوش عمر ورته تکینه لګه بیبي زرا اعظم عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې می پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشته دومره پورې د خزه وخت تیرې دیش حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یو کو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړی بیا سي او بیبي ته وی چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست یو غریبې خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازه تکې خو چې دې کیسه نه چې څوک فریاد کوي سبب مان خدای تفوس کوي یو کور دې د مور او لور پکې جګړه ده مور یې پایو کې وبو اچوا لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو نه چو مور ورته عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي لور یې مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خدای عمر خدای خود نه ده ته عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم پزړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم اغه ویمنا او د خلقو پړه کې د اغه یاره دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لوري کلی نه حکیم را روان چنی ملاره تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی وی عمر وفات شو وته څنګه وفات شو څو خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو پړې د کوم امیر چې فضل کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت دغه عمر jihad دی په یو ځنګل ورل مرګر ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکونو ځنګل ته ویو ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زو د لار خالق ہے صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې دغه دریاب ته چې ورو غورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا روچت شي بیا دا چل کو عمر وی خاغ دو غوتی چټي ولي کړو پی وی لیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړي د ترنه نه بیان دی چټ د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمری تیریږي ځنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم خوړو چې زبا والله
لا اکلم معك حینا والله که زه تا سره یو حین خبره وک قسم یو غړو بیا رستو سره پیمانو چې اوس بداسه کیږي راشه چا مولانا مسلې ته پوسوک ورغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صاحب دا می دوست او دا سی قسم می خورلې دي چې یو حین بدر سره خبر نه کوم څه شي سره راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وجدا سی قسم می خورلې چې یو خبر بده یو حین در سره نه کوم هغه ورته تر مرګ ور سره مکوا زه سره لیونه شو حضرت عمر تراغه چې تباشم ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي او والله لا اكلم معك حينا دا قسم می خورلې سوکم هغه ول تر ماخام ور سره مکه و بیا کوا زه سړی خیالو کو چراشه رسول الله نه تپوسو کده ماخام نم لګه معاملې لنډ شي زکه چې دوست خو ډیر ظالم شي کړه زد یار په دې دنز ک شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز ک شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکا کوما چې ترکاله بجوندې سو کی زکا تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ول راو والا دا درې والا ته پوښتنه وکړه چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې والا راو وخت حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلوخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله ودا آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغله وا چا وخت شیم نو دی حين هغه سلوخ کاله خمبیر د آدم علیہ السلام مراد ده نو ما زکوي چې حين دی قسم خړلې ده او دی حين مراد سلوخ کاله دي نو ما زکوي چې سلوخ کاله خبر مکه پیغمبرو فرمایل ٹھیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه هغه ما سره دلیل هم دی قران دی ما سره وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پوري نو الہین دی حین تر مرګ پوري وخت مراد ده نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه تم ټیک وې حضرت عثمان ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې په لاندو پر راتاو شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی وای والله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د صبا او په وخت د ماخام کې دی حين د سار نه تر ماخام پورې وخت مراد ده نو ما زکوي چې تر ماخام خبره مکه بیا کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زبچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخام خبره مکه بیا کوه قرآن کریم هغه بحر بے پایان کتاب ده چې هر ټکه لټه هر ټکه
کې په خدای قسم هغه عجایبات به پکې راوځي چې دې د پاره بیا ذوق پکار. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. خوب د ارچا دروغ کې دیش، لیکن خوب د پیغمبر چې دی دا چر دروغ نه زکا چې د پیغمبر خوب چې دی هغه وحی وی د الله د طرف. نو کوم شی چې وحی وی هغه شی دروغ نشي. دینه سیوا د تعبیر الرؤیا قانون داده چې مړې په خوب کې وګوره صدر توي او څنګه وګوره نو چې هغه په عالم حق کې ده او مړې دروغ نه وي نو چې سدي لیدلی او سي درته ویلي بالکل رښتیا دي. ما په خبرو پوهیږئ؟ خبره دو درې جمعونه لګي ګرانی شوی غوندې دي او زه کوشش کوم چې خدای پاک تاسو په پوي کی. نمړې چې دا وی په عالم حق کې چې څو وي ارشتیا د مړی خبره تا دروغ نشوي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کال پس یو صحابي په خوب کې ولیدو. نو صحابي وایي چې په عمر جمع او خولې را روانې. نو ما ورته وی چې عمر څو شو در سره؟ ورته وی صاحب پختنه مکوا کله خدای کرم او مهرباني نه وي نو زب هلاک وي. ما د خپل زندګۍ حساب نن نوزګار نو صحابي چې سار را پاسې د نو ډېر و جړل چې خدا کا عمر غوندي سړی د خپل زندګۍ حساب په یو کال کې خدای تور کو نو چې مونږ سره بچا ایمان دیته وي. دابیر المؤمنین له بلش په بیا ګرځي لګیا د یو ونی لاندې یو خزه پرته ده کټوي اخیدا په غریبان له کانی پکې چولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسه ولړي کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کوله ورغه بي بي دا څه دي دا وله ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې درد وي. عمر فاروق ورته وی بي بي والله کتر غلار شم چې ترسو دي حلوه لینوي ورته وی بچ حل منی ویل نزنو خبر اور دا درې می بچی دي زې مور ما نندره مورز د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دي پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورز د چې دوی دوکا کوما. عمر فاروق ورته وی چا بي بي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی
بچیا خدای پاک دے د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین امداد ورته بیبي ولې وې زما سکار دے چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه وټک یو ما نه تپوسو کی چې تا ته تکلیف دی عمر فاروق تا چې دغه بوډۍ دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ورو رسیدو نره باران وا بوډۍ مود شوی وا اور مړو ماشومان مودو وړې واغل امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډۍ مړه پاسولا او ماشومان روټای په اخرولا پلمنې ورته خله پاکې کړې ورته وی بوډۍ هغه امیر المؤمنین زما و بوډۍ ک په قیامت کې ستا استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی دا وجه چې عمر مړ کېد نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دي خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې سراته و نه وای یو خدای اوس کو تا دوره دي مونږ کړې نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار سرا کوم خو چې سراته و نه وای خالی می پرېګ دې دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاریش دا د عمر ایمان حدیث الله عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخ کله کېدو ویل بچیا خبر اوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ته لک سات پس مرکېګم خو یو حدیث زما د محبوب رایات شو چا مې په ذمہ پاتې نشي چې تا ته وایم یو حدیث واره د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني تی بیگی سات پس وفات کی تپوسته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیشتا نو چې دا ولوینځم نو وروا وندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومغی زما دا مخ په خاور خړ کوي
چې خدای له خړ مخ لاړ شم. نو بیبي په جړا شو، صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده. ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي، نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي. خلک دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ثبت أقدامنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا